خبره کو د جمعیت علما اسلام امیدوار قاری اختر منیر داغه جلسې شوي دي مختلفو علاقو کې شابړه کې غټه جلسه شوې ده د جماعت اسلامی او پیپل پارټۍ دو جماعت الاینس امیدوار حاجی بشیر داغه خوش مقام کې لویه پاور شو شوې ده تقریبا څنګه جمعیت علما اسلام ذکر تاو کو سبا په جلوزۍ کې شابړه سبا دی یو جمعیت علما اسلام چې دی سبا قاری اختر منیر حقانی هغه سبا ټول نه غټه پاور شو چې د آس سبا ده تاسو سره پوره ډیټیل څه دی سبا موږ صدای نوشیره ټیم هم پای کې کولی ځي نو ډېر لوی پاور شو ده او ډېر مرکزي مشران هم دی راځي صوبایي چې مفتي کفایت الله هم راځي لکه مولانا حمدالله صاحب دی کوټ کې وشران سره تعلق دی آی مدو کړی دی او دا پکې امکان دی چې مولانا فلیمان صاحب دی هغه راتلو امکان هم پکې شته دی او دې جلسې ته تفهیم حاجي نواب صاحب چې دی کې شامل شوی دی جمعیت علما اسلام کې هغه دې جلسې ته ډېر زیات اهمیت ورکوي او ورکرانو سره ډېر خپله برای راست په ټلیفون باندې رابطې باندې د خپله بذات خود ورکرانو سره میټینګونه کړل میټینګونه د یو هفتې نه سیوا شو حافظ حمدالله هم راغلی حافظ حمدالله هم راغلی دی نو دا خبره چې حاجي نواب صاحب دې جلسې ته ډېر زیات اهمیت ورکوي او دې کې دا امکان دی چې ډېر ګڼ شمولیت هم کېږي تحریک انصاف نه کېږي نور سیاسي جماعتونو نه ډېر ګڼ شمولیت او ډېر قداور شخصیات به سبا جمعیت علما اسلام کې شاملېږي نو جمعیت علما اسلام چې کوم دی قاری اختر منیر حقاني یو مدرسې محتمم دی پاتې شوی دی ول مدارس دي مدارسو کې په سوونو تعداد باندې شاګردان دي ډېر یو سی حلقې چې د خپل ذاتي تعلقاتو خلکو سره دي دیني ووټ په دې حقیقت کې ګوري دیني ووټ ډېر سیوا د جمعیت علما اسلام هغه چې کوم انتخابي مهم چلی کار نه میټینګونه هغه درنې وي او بل حاجي نواب چې دی نو دا شمولیت په کوم دغه چې اهم شخصیات شاملونه کې حاجي نواب ټول لاس دی پکې ولې دا شو غټ کاروباري شخصیت دی نو د په وینا باندې خلک چې دي نو شمولیتو ته تیار وي ته پته ده چې د کوم مسایل راځي کوئی تعلیم مسایل راځي کچرو مسایل راځي نو داسې بېروزګاري کوم غټه مسله راځي نو حاجي نواب دې موږ ته حل کولی شي نو ځکه د جسیم درنې وي خلک شمولیت ورسره قاری اختر منیر حقاني کوي او موږ چې وګورو نو دلته